اذکار ډیر زیات دي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر استغفر الله لا اله الا الله، ډیر اذکار دي. خو نن ورونو درته د یو داسې ذکر متعلق خبره کوم چې موږ هغه هر چاله ورځي، هغه هر چاله هغه ذکر ورځي، خو د هغې د عظمت، د هغې د مقام او د هغې د مرتبې نه موږ نه یو خبر، او چې هغې کې څومره کمالات دي هغې ذکر کې. نو زه خو د الله په ذات باندې قسم وخورم د احادیثو د دې فضیلت د لاندې نو دومره نورو اذکارو کې دومره لوی تاثیر، دومره لوی مقام، دومره لویه مرتبه نشته څومره چې دې ذکر کې. او ستا د زندګۍ چې څومره مشکلات، ستا د زندګۍ چې څومره ضرورتونه، ستا د زندګۍ چې څه حاجتونه دي، د احادیثو د ذخیرې د لاندې والله العظیم چې د قصور ټکي ستا ټوله زندګي بدلی. ته چې د الله نه څه غواړې هغه به کېږي، او چې کوم ناممکنه کارونه دي الله به رله د دې په ذریعه کوي. ځکه زه به تا ته د هغې ذکر د هر یو څیز سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکي یو مثال پیش کوم، او مستند احادیثو کې دا خبره راغلې ده. نو موږ د هغې نه نه یو خبر، او هغه الله داسې یو څیز موږ له داسې یو کیمیا راکړې ده چې زه افسوس کوم چې ولې یا هر د مؤمن په زړه کې دی د دې ذکر دا زیاتوالی دی ولې نه وي، او هر انسان دی د روټۍ او د چای او د اوبو او د خوب نه زیات د دې اهتمام وکړي. هغه ذکر کم یو دی، هغه ماشوم له، لوی له، ښځې له، سړي له، هر چا له ورځي، او هغه ذکر څه دی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. درې ټکي دي، درې ټکي، لا حول ولا قوة الا بالله. درې ټکي دي، درې ټکي، درې الفاظ دي، او والله العظیم چې د هغې کم تاثیر دی، د هغې کم مقام دی، کومه مرتبه ده. نو ما خو چې د احادیثو ذخیره وکته، ما چې دا کتابونه وکتل، ما یې خدایه پاکه دا څومره لوی مقام لري، څومره لویه مرتبه لري، او موږ د دې نه څومره په غفلت کې یو. الله زموږ د زندګۍ ټول مشکلات الله د دې په ذریعه حل کړي. ګوره یو خو مشکلات، حاجتونه، دا به موږ د الله نه غواړو. اوس د الله نه په څه ذریعه به غواړو؟ دنیا دارالاسباب دی، بغیر د سببه کار نه کېږي، دارالاسباب دی. هغه دارالاسباب موږ به اسباب اختیارو. نو د هغه اسبابو د اختیارولو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو زبردست ذکر ښولی دی، او هغه دی لا حول ولا قوة الا بالله. فضایل یې راته بیانوم، بیا راته معنام بیانوم، او بیا راته مقصد او مطلب هم بیانوم، او بیا راته یم چې دا به څنګه تاثیر لري، دا ټولې خبرې راته کوم. فضایلو کې دا واورېده، لا حول ولا قوة الا بالله فضایل واورېد. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې اے ابو هریره، تا ته یو داسې کلمه نه ښیم، تاسو ته یو داسې ذکر نه ښیم چې هغه ذکر د الله رب العالمین د عرش د خزانو نه ماته میلو شوی دی. د عرش د لاندې چې کومه خزانه ده د هغې نه ماته میلو شوی دی. رونو یو قیمتي څیز چې کله ته حاصلې او تا ته حاصل شي، نو قیمتي څیز څوک په تاخ کې نیږدي، قیمتي څوک د کټ د لاندې نیږدي. چې تا ته هیره میلو شو، سره زر میلو شو، نو تاسو دا څومره ناست یې؟ سره زر چا د پخولي په انګیټۍ باندې نه دي ښې، بلکې سره زر دپاره یو ښکلی المارۍ، یو ښکلی شوپیس، یو ښکلی ډبې هغې کې کېږدي، او بیا یې سنبال کېږدي. د الله عرش ډېر لوی دی، نو د الله عرش سره به قیمتي شیز کوم دی، قیمتي شیزه. نو رسول الله مبارک ابو هریره ته ووی چې دا د الله د عرش د خزانو نه ماته میلو شوي دغه څه شی دی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ، دی فرمای وی موږ د خیبر د غزا نه را روان شو. چې د خیبر د غزا نه را روان شو، واپس مدینې منورې ته راتلو،
نو چې صحابه به داسې خطل په یو ځای باندې نو الله اکبر پتیزه او دا مسلم طریقه هم ده یاده کې چې کله سړی اوچت خیجي نو الله اکبر به وي په پاولو خیجي په غر خیجي په دقه شان په ډیرې خیجي نو الله اکبر. څه مطلب کو ته ډیر اوچت ځې خو الله ډیر لوی دی مطلب دا دی. او چې کله د ډیرې نه راکوزېږي نو سبحان الله د اوچت شیز نه لاندې راځمه مقام ته تلم خو سبحان الله خدایا زه خو د اوچت ځای نه لاندې رالم خو ته خو د هر عیب نه پاکې هر وخت اوچتې سبحان الله دا وایي. نو صحابه خو داسې خلک وو چې هغوی هر وخت د الله رب العالمین ذکر به کو نو تیز تیز لګیا وو په تیزه تیزه لګیا وو اجازه تیز تیز لګیا وو د الله کا ذکر به تیز تیز کو. نو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله مبارک دا ټول ودرول چې کم تاسو ذکر کوئ که نه نو دا په مزه مزه وایه ځکه الله نه کوڼ دی او نه غیر موجود دی ستاسو اوري نو یې زم په مزه مزه لګیا وم. نو چې رسول الله مبارک ما ته غوږ کېښوده دې خبرې ته لږ ګورئ نو ما لا حول ولا قوة الا بالله. رسول الله مبارک راته وي چې دا ته څه وې ابو قیس عبدالله دا ته څه وې قیس عبدالله ابو موسی اشعری د تخلص د زوی موسی نوم نو په دې باندې مسرور وی ابو موسی اشعری دا ته څه وې وی یا رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله ها وی دا ذکر ډیر کوا رسول الله مبارک ته دا ذکر ډیر کوا فانها کنز من کنوز الجنه دا د جنت د خزانو نه لویه خزانه ده دا د جنت د خزانو نه خزانه ده. زمونږ د علماء کرام وی د جنت د خزانو نه خزانه څنګه ده دا مقصد یې ډېر ښکلی وورئ. ګوره رونو دا سیز خلک ځان سره یو سیز چې سټور کوي نو دا د دې دپاره چې دا به زما په کار راشي دا به یو وخت کې په سخت وخت کې زما په کار راشي. رونو د قیامت ورځ ډېره زیاته سخته ده او داسې سخته ورځ ده چې یوم لا ینفع مال ولا بنون انسان لبا نه د مال څه فایده ورکوي او نه د اولاد بلکې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه هر سړی به تختی د خپل پلار نه د خپل مور نه د خپل زوی نه ولې لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی هر انسان به یو شي په سوچ کې کړي خدای چې ما سره به څه کېږي. نو د قیامت پر انسان له هېڅ چیز هم څه شي نو فایده نه ورکوي خو رسول الله مبارک وی فإنها کنز من کنوز الجنه دا د جنت د خزانو نه خزانه ده خو ته په هر عمل کې پاتې راشي که نه نو دا لا حول ولا قوة به د جنت ته داخلي دا لا حول ولا قوة به د جنت ته داخلي د دې د برکته به د الله جنت ته داخلي. نو دویم نمبر نبی علیہ السلام ابو موسی اشعری ته وی چې واقعي د دې ذکر زیات کوه ځکه دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړه نو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو نو ابراهیم علیه السلام ته رسول الله مبارک سلام وکړو او د سلام نه پسې ورته وی ابراهیم علیه السلام ورته وی وی څوک وی محمد ها وی ته خو زما بچي وی ښځه زما په امت ته سلام وایه ابراهیم علیه السلام په تاسو سلام را لېږلی دی او بیا ورته رسول الله مبارک وی چې د جنت ځمکه چټل میدان دی خو یو سړی وی چې زما جنت ته زیات غټ شي نو پکې د اونو اضافه وکړي چې څومره اونې پکې زیاتې وي د جنت په زیاتي رسول الله مبارک وی دا په څه ذریعه زیاتېږي قسم د ابراهیم علیه السلام ورته وی د اونې د کرلو دپاره د جنت ویه ذریعه ده چې لا حول ولا قوة الا بالله وایه. نو دریم نمبر فضیلت یې دا دی. او څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ابو هریره د هغه یو شاګرد دی مکحول رضی الله تعالی عنه هغه وی ما د ابو هریره نه واورېدل چې راته وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې لا حول ولا قوة الا بالله 70 من باب در
چې څوک لا حول ولا قوة وی کنه نو دا بچ کیدل دي د اویاو سختو تکلیفونو نه دی به د اویاو سختو در په معنا د تکلیف هم دی در په معنا د نقصانات هم دی او در په معنا د افتون هم دی چې څوک لا حول ولا قوة الا بالله وی الله به د اویاو تکلیفونو نه محفوظ کوي خو دا خبره ډیره ناشنا پدې ده چې ابو هریره ته رضی الله تعالی عنہ ورته وی په دې او یو تکلیفونو کې ادنا او د ټولو نه هغه کم تکلیف څه شی دی چې د هغې نه به د الله بچ کوي هغه الفقر هغه غریبي ده دا پکې د ټولو نه ادنا دی نو چې اعلی به کوم یو وي ځکه فقیري داسې یو شی دی داسې یو شی چې رسول الله مبارک وی کاد الفقر ان یکون کفرا وی بعضې وخت دا غریبي ده وی دا به د کفر د ایمان نه به د خلاص او دا حقیقت دی بعضې وخت غریبي سړی د ایمان نه خلاص کی او نبی علیه السلام به د غریبۍ نه پناه غوښته الله دې موږ او تاسو هم د تنګدستۍ او د غریبۍ نه وساتي نو چې څوک دا وی نو دا او یو افتونو نه به ساتي او ادنا افت پکې دا دی ادنا تکلیف پکې دا دی چې په ده به په زندګۍ کې چرته هم غریبي راني شي نو وروڼو د جنت ذریعه هم شوه دنیایي فایده دا ده چې تا به د ټولو نقصاناتو نه بچ کوي او بیا وروڼو د ټولو نه لوی نقصان د انسان لپاره بیماري ده سختي بیماری راځي لکه موجوده وخت کې دا وګوره دا کورونا وایرس چې علاج یې نشته خو دا د مستندو احادیثو نه دا حدیث نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته ګورئ لا حول ولا قوة دواء من 99 داء وی لا حول ولا قوة دا دوا دا دوا ده د څومره بیمارونه د یوې نه د دوو نه د دریو نه د لسو نه د شلو نه د پنځوسو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د لسو د شلو بیمارو نه د یو کم سلو بیمارو دا علاج دی د یو کم سلو بیمارو ایسروها چې پاګې کې د ټولو نه وړوکې بیماري چې زمونږ او ستاسو په ذهن کې ډېره لویه بیماري ده خو دی ورته د ټولو نه وړوکې رسول الله مبارک ویل هغه څه دی الهم هغه هم دی هم څه ته وایي یو حزن دی او یو هم دی حزن دې ته وایي چې یو سړي ته د اولاد تکلیف ورسېده د بچو تکلیف ورسېده د مال تکلیف ورسېده نقصان ورته وشو دې غمجن وي دې ته وایي حزن یو دی هم هغې غم ته وایو چې انسان ته خبر نه وي او دا زړی خفه وي چې موږ ورته پښتو کې ټینشن وایو ټینشن په انګلیش کې ټینشن ورته وایو او نن تاسو ګورئ وروڼو اکثر خلک په ټینشن کې دي او ټینشن یې بیا دا بیچیني چې ورته وایي بیطمینان بیچینا انګلیش کې ورته دې ټینشن وایي عربی کې ورته هم وایي د دې هم د وجې د دې بی اطمینانۍ د وجې د دې بیچینۍ د وجې نن خلک څومره مبتلا دي حتی تر دې پورې انسان ورسي چې خودکشي وکړي دا ټینشن کې وي مال زیات وي اولاد زیات وي پیسې زیاتې وي بنګلې زیاتې وي دولتونه جیدادونه زیات وي او ټینشن اخیستي خوبونه نه ورځي خوبونه زه بله ورځ یو ډاکټر له تلم نوم یې نه علم چونکې ټول خلک یې پېژنې چې لاړم والا نو د هغه فیس و 2000 روپۍ او ما وی دې څومره مریضان ګوري نو 10 بجې کینی او ماښام 6 بجې پاسي وی 50 مریضان ګوري 50 مریضان نو په ادنا حساب باندې څومره شي 1 لاکھ روپۍ شو 1 لاکھ او ما ته هغه چونکې هغه څوک چې ورسري دی هغه زما ډېر قریبي نږدې ملګری و ما ته وي یوازې دا نه د 10 کاروبارونه دقه شان د 1 لاکھ او د 2 لاکھ روپو ورځ نورم ما یې لکه دا خو ډېر خوش قسمته دی ما ته وی هغې صاحب یو خبره وره هغه سړی قاري صاحب و ما ته وی چې زما د الله په ذات باندې قسمي چې زه په شواروز کې صرف 20 منټه یا 1 ګنټه خوب کوم بې اطمیناني مې ده ټینشن مې دی ما یې دومره مال نو مال خو د ټینشن ذریعه نه ده ختمولی
مال چې څومره راځي ټینشن زیاتېږي، جایداد چې څومره راځي ټینشنونه زیاتېږي، بینک بیلنس چې څومره زیاتېږي ټینشنونه زیاتېږي. نو رسول الله مبارک وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله د یو کم سلو بیمارو دا څه شی دی؟ یو کم سلو بیمارو دا علاج دی. د ټولو نه پکې وړه بیماري چې هغه ورته رسول الله مبارک وړه ویلې خو زمونږ په خولې خو ډېره زیاته ده، هغه هم دی، د هم نه به دی الله ساتي. نو وروڼو دا دومره زبردسته کلمه ده چې زمونږ د دنیا او د آخرت هغه ټینشنونه پې الله رب العالمین او نور چې د څومره ضرورتونه دي الله به د هغه ضرورتونه هم برابروي. څومره ضرورتونه، خو دې د دنیاوي ضرورتونه دي او که اخروي ضرورتونه دي الله رب العالمین بیا برابروي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت عوف ابن مالک اصجعی رضی الله تعالی عنہ یې نوم دی او د ده یو زوی و سالم. نو دې سالم به د هغه یو څلور اوښان و هغه به یې داسې ځنګل ته وبې تلل او هغه به یې سرول او هغه د دوی د خوراک او د څښاک ذریعه وه. نو یو ځل د سالم بار ته اوښان وښکل، دې کې په کافران رالل او هغه سالم هم بوت او اوښان هم بوتله او قید کې کېده چې د مالک ابن عوف اصجعی رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده. نو هغه هم ډېر زیات خفه شو، ښځه هم ډېره زیاته خفه شوه چې خدایه بچي د کافرانو قید ته لاړل. او وروڼو دا ګوره ډېر سخت امتحان دی. د بچینو کېدل، د بچي قید کېدل دا هغه چاته پته لګي چې په چا باندې راشي. موږ ته خدا خلک راضي کنه، داسې جاړي دا میندې، داسې دا پلاران جاړي چې پته یې نه لګي او کو پته یې لګي په قید او بند کې پراتی وي. څومره پریشانی ده. نو حضرت عوف ابن مالک اصجعی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو هم ډېر زیات خفه یم، خو د مورې دا حال دی چې نه خوراک شته او نه څښاک شته. بچي هم لاړه چې زموږ د مال څه ذریعه وه، د خوراک څه ذریعه وه، د څښاک څه ذریعه وه، هغه هم رانه لاړه. غربت هم راغی یا رسول الله بچي هم لاړه. دا ګورې په مستندو روایاتو دا راغلی ده. او که څوک وایي چې دا کوم ځای دا واقعه ده، نو د قرآن شریف په صورت طلاق کې ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، د دې آیات د لاندې تفسیر قرطبي را لیکلې ده. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا دوه خبرې بیان کړې، نو نبی علیه السلام ورته وی مالک ابن عوف اصجعی د اهل بیتو سره او ما سره په دې وخت کې بس صرف دا کجورې دي، نو په دې کجورو ګزاره کوه او دا واله، نور ما سره مال نشته چې زه تعالی مال درکړم. خو زه یو داسې کلمه راته ښیم چې الله رب العالمین به دې دا بچي هم واپس کړي او الله رب العالمین به دې دا مال هم واپس کړي. وی راته وی یا رسول الله وایه راته، وی راته وی چې ته هم ډېر زیات کثرت کوه او دقې خپلې بیبي ته دې م وایه چې کثرت یې زیات کوه. وی ما ته وی چې دا څه ذکر دی یا رسول الله؟ راته وی چې وایه چې لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. قسم دا الله په ذات په روایتو کې راځي مالک ابن عوف وی دا ذکر مې شروع کړ، وی بیبي مې شروع کړ. وی یو 3 ورځې پس ور وټکېده د شپې، وی چې د شپې راووتم چې مې وکتل خپل بچی سالم مې ولاړ دی او ورسره 40 اوښان ولاړ دي. وی ما ورته چې بچي دا څنګه؟ وی راته وی چې بابا کافرانو بوتلم او رالی په توق باندې په یو مضبوطه رسۍ دا لاسونه شاته وتړل، خبې رالی وتړلې، اوښان یې واغېشتل. پته نه لګي 3 ورځې مخکې قدرتي طور باندې د شپې ګورم چې زما دا لاسونه د چا نه چا د شانه پرانستل او دغه شان کولو شم او چې مې وکتل ټول کافران ویده دي. وی را روان شم، وی هغه خپلو اوښانو پسې ګرځېدم، هغې 4 پسې، وی چې هغه مې را روان کړل را پسې 40 اوښان نور هم را روان شو. وی دغه چل را سره شو. نیغ دواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک ته وی 2 خبرو له راغلې، یو خو مې بچي سره الله غیبي امداد وکړه، نو په دې تعالی راغلی ما چې دا څنګه غیبي امداد وشو. رسول الله مبارک ورته دا ټول کمال د لا حول ولا قوة الا بالله.
دا د هغې د برکته او الله رله د هغې څلورو اوښانو په ځای باندې یو په لس درکړل څلوېښت یې رله درکړل وی یا رسول الله دا اوښان زما دپاره څنګه دي وی ستا دپاره مال غنیمت دی د مور پی څنګه حلال دي دقه شان د باندې حلال دي نو الله بچیم واپس کو د هغې په ډبل او په تریبل او په لس چندې وله میان ذات ورکړي دا ټول مشکلات الله رب العالمین د دې د برکته الله رب العالمین حل کوي رونو دا یو لویه کیمیا الله موږ له راکړې ده موږ بدبخته یو موږ ځان الله ته نه دي نږدې کړی ګینې چې ستا د زندګۍ څومره مشکلات دي رونو الله رب العالمین بیا د دې د برکته حل کوي عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې زیات ذکر د لا حول ولا قوة الا بالله کوا وی ما ورته چې یا رسول الله د دې به فایده څه وي دا فایده ډېره ناشنا ده وی د دې به فایده دا وي چې څوک لا حول ولا قوة الا بالله زیات وی نو چې کوم نعمتونه الله ورکړي دي تر د مرګه پورې دا نعمت په الله د ده نه وانلي باقاعده په مستندو حدیثو دا روایت دغه دی چې څومره نعمتونه رونو د ټولو نه لوی نعمت زموږ دپاره څه شي دی دا صحت دی صحت ډېر لوی نعمت دی غوږونه دي سترګه ده خوله ده لاسونه دي خپې دي ډېر خلک شته په غوږونو کاڼه دي ډېر خلک شته په سترګو لاندې دي نظر د شوګر د وجې لاړ شي نظر لاړ شي د شوګر د وجې ډېر خلک داسې دي فالج زده شي لاسونه یې کار نه کوي لاسونه یو لوی نعمت دی تپوس د هغوی نه وکړه د فالج زده نه وکړه خپې یو لوی نعمت دی تپوس د هغې شل خلکو نه وکړه دقه شان د بدن دا زړه دا ګردې دا ټول یو لوی نعمت دی رونو د دې نعمت د بقا دپاره د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر یو حدیث حواله د هر یو حدیث هغه نمبر دا مې باقاعده نوټ کړی دی بعضې خلک بیا تپوس کوي را سري دي نو رسول الله مبارک وایي چې ستا څومره نعمتونه دي خو بدني نعمتونه دي او کو مالي نعمتونه دي مال هم الله خلکو له ورکړی دی ډېر خلک داسې وي مال ولا الله ورکړي وي غریبي به الله راولي امتحان دی مصیبت پہ اللہ راولی دشمنی پہ اللہ راولی امن یو نعمت ورکڑی دشمنی پہ راشی دا کور یو نعمت ورکڑی کور تے لال شی دا دولت یو نعمت ورکڑی دولت تے لال شی رسول اللہ مبارک وئی کو مالی نعمتون دی کو جانی نعمتون دی چسو کوئی خدای پاک دے دیلا بقاور کی دا لا حول ولا قوت الا باللہ زیاد ذکر کوئے او شپږم نمبر دا دی چې د انسان په دې بدن کې الله رب العالمین یو قدرتی قوت واچي عبادت ته به شوق زیاتی مزدوری ته به شوق زیاتی ستړی کېږي به نه قوت به زیاتی دام رسول الله مبارک ویلي دي زمونږ د دې دین علما تیر شوي دي ابن تیمیه رحمت الله شیخ الاسلام هغه وی اگر چې دا روایت اسرائیلی دی اسرائیلی روایت دی ته وایي چې یهودو د نصوارو علماء ویلي وي خو نبی علیہ السلام د دقې اسرائیلی روایاتو د اسرائیلو قصصو متعلق فرمایلی دي چې د دې تکذیب هم مه کوئ او تصدیق یې مه کوئ مه دا وایه چې دا دروغ دی او مه دا وایه چې دا رښتیا دي بس په دې باندې غلي پاتې شي نو هغه تفسیر قرطبي کې یو روایت نقل کړی دی وی چې الله رب العالمین د دې عرش د پاره اوچتولو د پاره فرشتي پیدا کړي فرشتي پیدا کړي چې فرشتي پیدا کړي نو الله ته وی زمونږ به څه ډیوټي وي نو الله رب العالمین ورته ستاسو ډیوټي به دا وي چې زما د عرش په تاسو نیولي نو فرشتي په لړزان شو و یا رسول الله یا الله ستا شان ستا مقام ستا مرتبه دا خو ډېره لویه ده او عرش خدایا تا دومره عرش په مونږ نیسو څنګه د دې طاقت په مونږ کې څنګه راځي دا خو زمونږ د وس نه بار ده ځکه د الله عرش ډېر لوی دی وسع کرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظیم د دې نه مخکې چې دا کوم آیات الکرسي کې آیات الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده الا يعلم ما بين ايديهم ولا يحيطون بشيء من علم الله ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض دا الله چې کوم کرسی ده دا غي کرسی متعلق علما وایي علما چې دا وواله ځمکې او دا وواله ځمکې او دا کائنات راوالي
او د الله د عرش د کرسۍ مخې ته کېدي که نه نو داسې ده لکه د دې ټولې دنیا مخې ته چې د مسور دانه کېښوده داسې د دې هغه حیثیت د الله عرش دی نو خدای ستا عرش به موږ څنګه اوچتو دا طاقت موږ کې نشته نو یا الله ورته وي چې دا طاقت په تاسو کې راشي وی یا الله په څه په ذریعه باندې به راشي وی تاسو لا حول ولا قوة الا بالله زیات وایه د دې د برکته به ستاسو بدن کې طاقت راځي نو وروڼو د دنیا او د عقبا دغه دپاره موږ له الله یو زبردسته کیمیا راکړې ده او چې بعضې الفاظو سره یو ځای کې لکه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کله تاسو د کور نه وځئ کله د کور نه وځئ نو تاسو داسې وایې دا وایې بسم الله توکلت علی الله وایې ورپسې لا حول ولا قوة الا بالله بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله دا په حدیث مستندو کې دا روایت راغلی دی چې کله سړی د کور نه وځي او دا دعا وایي که نه نو یا الله ورته وایي چې قد کفیتا حسبک قد کفیتا وهدیتا واقیتا وره چې کله ته د کور نه راوځې که نه نو یا الله راته چې حسبک قد هدیتا وکفیتا واقیتا کافی شو ستا دپاره الله زگر زوسا الله بتا سری وکفیتا ستا کفالت با الله کوي کفالت ته پماشو دا خو په مستند حدیثو کې راغلی دی وی الله وتداوی چې قد کفیتا وهدیتا او ستا رهنمایي به م زه کوم چې کله دې دا دعا ووي که نه تا نه به بار ګناه نه کېږي رهنمایي به دې الله کوي الله وی تا ما ته ځان راوسپاره واقیتا او چې څومره شیطاني وسوسې دي څومره د شیطان د طرف نه څومره د دشمن د طرف نه دا څومره وسوسې دي د دشمن حملې دي الله وی د دې دپاره زه کافي شم حسبک ستا دپاره زه کافي ما ستا د کفالت دپاره ستا د هدایت دپاره او ستا د حفاظت دپاره څه دي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله دا خو په مستندو حدیثو کې دي نو وروڼو تاسو چې کله روزې د کور نه دا وایې انشاءالله حادثه به نه وي انشاءالله وتعالی د دشمن د طرف نه به ته محفوظ یې وایې دې کې دا دعا کې دا کمال څه دی علما وایي دا د لا حول ولا قوة کمال دی دا د هغې کمال دی بل وروڼو بیمارۍ راځي بیمارۍ او د ټولو نه خطرناکه بیماري هغه جنون ده لیونتوب دی د ټولو نه خطرناکه بیماري هغه جذام دی جذام یو داسې بیماري ده چې په بدن دې ولګي دا بدن به دې لقي دا بدن به دې داسې شي چې اوبلی اوبلی به شي لکه موجوده وخت کې به ورته زه دا دې تعبیر ورکړم د کینسر د انسان بدن ختم شي او دریم نمبر لونتوبه سړی لون شي که نه چې پیدایشي لون وي هغه ګزاره کېږي خو چې کله ته روغ یې لون شي که نه دا ډېره زیاته بیا ګرانې او بیا د ټولو نه خطرناکه بیماري څلورم نمبر فالج دی په مستندو احادیثو کې دا خبره راغلې ده په مستندو حدیثو کې چې څوک د سار د مانځه نه پس سبحان الله العظیم وبحمده وایې سبحان الله العظیم وبحمده لا حول ولا قوة الا بالله وایي که نه الله رب العالمین به د دې څلور واړو بیمارونه محفوظ د دې څلور واړو بیمارونه به الله محفوظ دغه شان وروڼو یو سړی دی دا په مستندو حدیثو کې راغلی ده او د شپې راپاڅېده او دس له نه دی راپاڅېد بلکې یا اودس له راپاڅېده اودس ماتي له یا هسې راپاڅېده ټیم ګوري یا هسې راپاڅېده په بله لخه وړي یا راپاڅېده پکې بند شو د کټ نه نه دی پاڅېدلی په بخاري شریف کې حدیث دی دا حدیثو مستند کتاب دی او دی راپاڅېده او ده وویل چې یاره ټیم یې وکته وخت و نو ده وویل چې ده وویل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر او د دې نه پسې بیا وویل وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا دو کلمې وویست لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد ټولو له درځي او سبحان الله والحمد لله دا درېیمه کلمې ووي او د دې نه پس دوی چې خدایه اللهم اغفر لي
خدای ما وبخي اللهم اغفر لي والدي خدای پلار مور مې وبخي خدای بچی مې وبخي قسم په خدای رسول الله مبارک وي الله د دې د کلماتو برکت د مغفرت الله نور چې د څه دعاګانې دغې وخت وغوښتې دا خو په مستندو احادیثو کې راغلي دا د څه د برکته علما وایي دا د لا حول ولا قوة الا بالله د برکت نو دا د خپلو زندګۍ معمول وګرځوئ معنا ته اوس ګورئ معنا ته هسې خو پکې دومره کمال نه دی که نه وی چې کله انسان وی چې لا حول ولا قوة الا بالله صرف دې پورې دی چې العلي العظیم کو دې ورسره یو ځل نموي هم خیر دی خو صرف لا حول ولا قوة الا بالله نو رسول الله مبارک وی چې کله بنده وی چې لا حول ولا قوة الا بالله لکه تاسو ټول وایئ لا حول ولا قوة الا بالله وی الله ورته وی چې اسلم عبدي وی الله دا بنده زما څومره فرمان برداره دی وستسلما او دې د ځان ما ته حواله کړ د ځان سرنډر کړ تاسو جو سرنډر وایئ ځان یې ما ته حواله کړ نو چې زما فرمان برداره شو ما ته ځان حواله کړ نو زه خو هغه ذات یم چې د مئی په ګېډه کې د انسان حفاظت کوم په اور کې د انسان حفاظت کوم د چړې د لاندې د انسان حفاظت کوم ولې د ده به داسې حفاظت زه نه کومه د ما ته ځان حواله کړ او د زما فرمان برداري وکړه دا ولې کمال پکې دا دی لا حول ولا قوة الا بالله معنا څه ده زده کړئ لا حول حول څه ته وایي حول وایي بدلېدو ته او قوت طاقت ته وایي عبدالله ابن مسعود او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې معنا دا کوي چې خدای پاک د ګناه نه بچ کېدل د ګناه نه ځان ساتل د ګناه نه الحقه کېدل ګناه پرېښودل او عبادت او نیکی کول خدای ستا د ذات نه علاوه د طاقت نه علاوه نشي کېدی زه کو بچ کېږم هم خدایه د ګناه نه ستا په نوم او زه کو نن د مانځه له رالم د اودس له رالم د جمعې له رالم عبادت کوم خدایه دا ستا د فضل نه علاوه بل نه کېږي نو نیکی م خدایه ستا د علاوه ستا د طاقت نه علاوه نه کېږي او خدای پاک د ګناه نه هم ستا د وجې ستا د ذات د وجې بل ما څوک نشي بچ کولی نو وروڼو دا الله ته ځان سپارل دي الله خپل مشکل کشا حاجت روا ګرځول دي لا حول ولا قوة علماء دا معنا هم کړې ده چې خدایا د دې بیمارۍ نه صحت راکول او په دې صحت باندې دوام راوستل خدای ستا نه علاوه بل نه کېږي خدای پاکه دا بچي راکول او دا بچي خدای نه راکول ستا نه علاوه بل ذات نشته نو خدای اولاد راله راکې خدای دا مشکل میں حل کی پلانکی کار میں ہوکے رونو دا ټول دا اللہ رب العالمین سره یو نظر و نیاز دی اللہ سره یو جوڑا دا رونو دا اللہ خاطر ہوکے کلی یو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلی مبارکی ذکر دی دا رسول اللہ مبارک خودون کے ذکر دی من خلقی آئیو دا خپل یو خبر پکی دا ادا دا چھ دی اسکارو سر بیقین دا اللہ پا ذات کامل ساتے یو بداگی دا اللہ پا ذات پستاسو او زمون یقین کاملی چھ دا گور رسول اللہ مبارک ویلی دی علیہ السلام مبارک ویلی دی نو دا او چاوت دا اللہ دا طرفنا نو ویلیم رشتون کی ذات دی او وتخولیم رشتون کی ذات دی نو چھ رسول اللہ مبارک یو خبرو کی اگی کی بسنگ دروغ رازی زما پا دی کامل یقین دی انشاءاللہ زما دا دنیا چھ سمر مشکلات کن بیال کئی نو کامل یقین بساتے بل بو سر پینزا والا وقت موز کاوے او بل بے پابندے سر کاوے پابندے سر نورونو چې د دنیا څومره حاجتونه دي زره ته د الله په ذات باندې قسم خورم چې څه قسمه جرم وای او ستاسو حاجت نه شو څه قسمه مشکلات ستاسو حل نشو ستاسو لاس او زما کې وای د دې نه لوی خبره بل نشته خو یقین سره به وای او محکم به وای او د غیر الله نه بزان ګور لرکوي دا نه چې دغه جعلي پیرانو پسې ګرځي جعلي تعویذګرو پسې ګرځي چې هغوی ستاسو نه ایمان ملي او ستاسو نه پیسې ملي دا شی بنده کوي نه به زیارتونو لځي پیران صاحبان هغوی سره تعلق ساتل دا خو زمونږ علماو لکه څنګه چې په موږ مونځ او دس او دا نور دغه فرض دي دغه شان بیعت سلوک
دا کومه طریقې چې دا بالکل لازم دي خو دا د دې دپاره نه چې یاره زه به دا د دې دپاره چې زما جسمانی علاج ډاکټران کوي زما روحانی علاج زما د حسد زما د بغض زما د کینې زما د کبر علاج همدقې سره دی ځکه د دې نیکانو په صحبت باندې الله سړی د کبر نه ساتي الله رب العالمین دا حسد نه ساتي بغضونو نه ساتي ذکر زیات شي لکه زه برته یو مثال لنډ ویم لنډ ته به دا څنګه نو لنډ مثال یې وره ستاسو مخې ته دی تاسو ټول الحمدلله جمعې مونځ له راغلی او جمعې مونځ له راغلی نه موږ نیکان یو نه د نیکۍ هغه دغه کوو خو چونکې دا ځای مبارک دی دا منبر مبارک دی او دا بیان د رسول الله مبارک طریقه ده نو ګوره یو نیک صحبت کې کېناستې د لا حول ولا قوة الا بالله کمالات موږ دا تاسو ته په څه باندې میلو شو په نیک صحبت باندې د علماء سره په ناسته باندې نو دی علماء پیرانو صاحبانو مشایخو سره نسبت ساتل دا د دې دپاره چې زما الله رب العالمین تسکین قلب د روح هغه تسکین وکړي هغه پاکوالی وکړي تزکیه د نفس راشي الحمدلله موږ په خپله زه د الله ډېر شکر ادا کوم چې موږ د یو کامل پیر الحمدلله مریدان څه کوي چې هغه خلافت یې راله راکړی دی د شفیق الامه حضرت مولانا محمد عزیز الرحمن هزاروي رحمه الله مریدان یو کلي تعلق ورسره ساتو خو دا خو په دې وجه نه چې زه به پیر لازم او دی به مالې تعویضونه کوي هغه به پیسې دي په دې دغه مه کوې نو دا جعلي پیران لګیا دي زموږ نه ایمان هم والي او زموږ نه پیسې هم والي دقه شان لګیا دي خلک دي خبرونو پسې ځي غیر الله نه لګیا دي صدې لګوي کاڼي ویني زر په ځان راکاږي دقه شان په قبرونو صدې کوي رونو قبرونو له په دې نسبت چې زما مشکل حل کوي زه مخبري ته نه منې کومه خو په دې نیت ځای چې دا د الله رب العالمین بندګانو دوی موږ نه مخکې لاړل موږ ورپسې یو څنګه چې رسول الله مبارک دا کړی نو مکمل اعتماد به د الله په ذات ساتي تو ګوره چې الله رب العالمین ستا د دنیا ستا د عقبا ستا د زندګۍ څومره ضرورتونه دي انشاءالله به پوره کوي دا زما پوخ یقین دی چې رسول الله مبارک سوی دا بالکل رښتیا وی نو ستا د جنت دپاره ستا د دنیا چې څومره مشکلات دي انشاءالله حل کوي څومره به وایې نو علماو د هغې تعداد دا ښولی دی چې کم دغه دی چې کم از کم 1500 کرتې دروازې وایې لا حول ولا قوة الا بالله یرونو زما په خیال 15 منټه به په انشاءالله نه لګي ګینې نهایت 10 منټه او د دې د برکت څومره نعمتونه الله تعالی درکوي څومره د مشکلات حل کوي څومره مشکلات چې راشي زه درته یو طریقه ښیم داسې چلو کې چونکې تاسو زما مقتدیان هم یې ستاسو موږ سره مینه هم ده ځکه د نورو جوماتونو کې د لرې لرې ځای نه خلک راځي هغه لنډ جوماتونه پرېږدي سره ده چې زموږ مونځ هم لیټي خو تاسو راځئ موږ سره مینه ده زموږ هم د سره مینه ده زموږ هم د سره محبت دی موږ هم وایو چې تاسو یو څه زه درته د الله په ذات قسم خورم تاسو به انشاءالله وایې په څه طریقه به وایې چې کوم وخت د نفلو دی لکه د سار د اشراق نه پس تر د مازدیګر د مونځه پورې او د ماښام د مونځ نه راواله تر د سار د مونځه پورې دا کوم د نوافلو ټیم دی 2 رکعاته نفل د خپل حاجت دپاره روزانه کوئ او دغې نفلو پسې 1500 کرتې دا وایې زره تاسو 40 ورځې دا عمل وکئ په 40مه ورځ ما ته ووایه اول خو به دې 40 ورځو کې خامخا کار کېږي د دې نه به دې مخکې چې څه حاجات دي چې هغه د ممکنه دي او د شریعت مطابق دي دا نه چې د غلا دپاره ځې ورته وایې چې استاد ما خو هغه ذکر وکړه هغه غلا خو مې ونه کړه نو د غلا دپاره راته نه یادوم د دوکې دپاره نه یادوم د خپلو شریز حاجتونه دي د هغې دپاره تاسو دا وکړئ 40 ورځې کې ګورئ چې څه حاجت هم وي چې څه حاجت هم وي کو مقدمي هم وي کو دغه شان غریبي وي کو دغه شان دشمني طرف کا هم وي کو اولاد هم نه وي چې څه حاجت ضرورتونه هم وي په دغې طریقې وکړئ روزانه 2 رکعاته صلات حاجت ورپسې 1500 کرته انشاءالله وایې به که نه سوچ مې وکړئ زه رانه کلکه وعده علم کلکه چې را سره بیا وایې کلکه وعده کو را سره کوي خو رانه بیا وعده علم او کو کلکه وعده را سره نه کوي بس بیا پرېږدمه چې موږ به روزانه 1500 کرتې لا حول ولا قوة الا بالله وایو وعده ده انشاءالله کم سړي چې وعده د هغه لاس اوچت کوي چې د کوم وعده نه د هغوی لاس مې اوچتوي
ان شاء الله وتعالى تاسو ګوره چې الله به د دنیا او د آخرت مشکلات حل کوي. بعضې زمونږ دا مسافرونه دي او په دې کیمرو په ذریعہ باندې او د دې شیشې په ذریعہ باندې هغوی هم دا بیان نوري او هغې مسافرو ته ډېر زیات مشکلات دي او یقین وکړئ چې په مسافرو زه ډېر زیات خفه کېږم. وطنونه یې پرېښي دي، بچي یې پرېښي دي، نو د چا د مزدورو مشکلات دي، د چا د کپیلانو سره پیسې بندي شوي، د چا څه د چا څه د چا څه. دقې مزدورو والا ته او دقې چې کومه مسافر دیدي ته وایم چې تاسو چونکې مسافر یې نو تاسو به دا ورد لږ زیات کوئ، کم از کم زر کرته تاسو لا حول ولا قوت الا بالله وایې. انشاءالله چې ستاسو څومره مشکلات دي، خو کورني مشکلات دي، خو د ویزو مشکلات دي، خو د کپیلانو سره د پیسو مشکلات دي، ان شاء الله د دې منبر نه ته قسم خورم چې مسافر ورونو ستاسو ټول مشکلات به الله رب العالمین حل کوي. تجربه به ان شاء الله وکړي نو ان شاء الله د دې به ورد مونږ زیات کوو. دا د الله د طرف نه یو عطیه ده، یو خو د الله سره ربط دی، د الله ته ځان ورسپارل دي، الله د هر څه مشکل کوشو حاجت روا ګرځول دي، بل د الله رب العالمین ذکر دی. خدای پاک دې مونږ او تاسو ټولو له د ذکر الله کلی توفیق را نصیب کی او الله دې زموږ په خولې باندې هر وخت دغه مبارک ذکر چې لا حول ولا قوت الا بالله دی الله دې جاری او ساریو ساتي. لږ شانته مخکې درود وایه د دینه او لږ شانته رستو وایه. تاسو تجربو کې تجربې د رسول الله په حدیث څوک نه کوي، خدا صرف د تسکین قلب، د اطمینان قلب، هغه یو حق الیقین او یو عین الیقینی. د عین الیقین د پاره راته چې تاسو کې ان شاء الله تجربو کې تاسو به دې تجربه کې الله رب